ناظرین السلام علیکم. ناظرین د کرونا په حواله سره په ټوله دنیا کې یو مصیبت خور شوی دی. زه په خاصه توګه هغه زموږ ملګري چې را پښتو حواله سره د کوزیو دغه ته کومه چې دا بیماری ده او دا یو ډېر سیریس مسله ده. نو زموږ اکثر خلک دا ګیله کوي چې حکومت دا وکړو، حکومت دا ونه کړل، حکومت له دا پکار دی، حکومت له دغه پکار دی. خو زه دا وایم چې دا زموږ هر یو کس له په خپله باندې چې کوم دی هم د هغه څه ذمهوارۍ جوړېږي او هغه دا دی چې ګڼه لومبی کار خو دا پکار دی چې زموږ نه څومره کوشش کېږي چې ګڼې ته مونږ لاړ نشو. که ستا وړه غونته کې بیماري د هغې دپاره لومبی د ځای چې کوم دی چې هغې ته نه دي تل پکار هغه هسپتال دی. هسپتال نه چې څومره ځان ساتلی شي، خاصه توګه او پی ډي وغیره نه، د هغې نه ځان وساتئ. نمبر ون. نمبر ټو، ډاکټر دا مونږ ته وایي چې تاسو به لاسونه وینځئ ښه په پراپر طریقې سره. د دې سره چې کوم دی دا خو ډېر اسان کار دی، په صابون باندې دی کې هم ستاسو دغه نه کېږي. ځان چې کوم دی آیسولیټ کول، ګڼې ته نه تلل، جنازه جوماتونو ته لکه چې څونه علما کرام وایي چې د ډېر لږ ساعت لپاره ورشه او بیا راځه. خو ښه خبره دا ده چې په کور کې مونځ کول، دغه شانتې بازار ته تلل، دغه شانتې د لوبو ځایونو ته تلل، دغه شانتې نور د ګڼې ځایونو ته تلل، د دې چې کوم دی چې څومره وس مو کېږي دا اوایډ کول پکار دي. او د دې سره سره چې کوم دی اوبه څښل، خوراک چې کوم دی داسې کول چې ستاسو هغه امیونټي چې کوم یعنې مدافعت چې کوم دی هغه سیوا کېږي. او بله اهمه خبره، هغه خلک چې هغه په دې پوه نه دي، زمونږ اکثر مذهبي طبقې خلک چې کوم دی علما کرامو خو تاسو ورته هغوی فتوې هم راللې، هغوی هم وایي چې د وبا په شکل کې، د خطرې په شکل کې، د مصیبت په شکل کې تاسو له دا کارونه پکار. زمونږ بعضې داسې خلک دی هغه مونږ به وایو یاره نیم حکیم خطر جان، نیم ملا خطر ایمان. نو دغه نیم حکیمان او د دې نیم ملانو نه به چې کوم دی هم مونږ ځان ساتو، نو د دې مصیبت نه مونږ ځان بچ کوي شو. نور یاره نه ده پکار. اکثر خلک غیر ضروري د ماسک پسې ګرځي، اکثر غیر ضروري چې کوم دی د سینیټایزرز پسې ګرځي. ښه خبره دا ده چې تاسو په رننګ واټر باندې چې کوم بهیږي اوبه یعنې ټوټۍ د هغې باندې لاس وینځلی شي. نو پینیک نه دی کریټ کول پکار، خپله ذمهواري چې کوم دی په خپله ترسره کول پکار دی. نو په دې حوالې سره نن خبره کوو او هغه دا ده چې په ټولو صوبو کې دې وخت کې دا مصیبت راغلی دی، بلکې په ټوله دنیا کې. نو ښه خبره دی چې هر سړی خپله ذمهواري په خپله پوره کړي، بل سړي ته انتظار ونه کړي. مذهبي حوالې سره دا زموږ حق دی د خپل جسم د خپل ځان خیال ساتل، او دا هم زموږ دا دی که زه بیمار یم نو زما د وجې نه بل چاته دا بیماري ونه لګي.